دجال سوک دے کله برازي سبا کوي کم کسان به سره ملګری کیږي او کم کسان به دې مخالف کیږي سورجی بوي کم دور کی بوي دجال یو لوی فتنه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اے زما امتیانو هر پیغمبر خپل امت د دجال د فتنې نه يرولې دي خوف ورکړې دي ځکه دا د قیامت په فتنو کې د ټولو نه لوی فتنه ده خو اے زما امتیانو ما چې تاسو د دجال د فتنې نه په کوم طرز او په کوم تحقیق سره او کومي طریقې سره منی کړي یو پیغمبر داسې بیان نه دی کړی ما بالکل واضح بیان تاسو ته کړی دی دجال برازي د شام او د عراق په منځ علاقې نه برا پیدا کیږي دا خو خدای د دجال په کې د پاکستان نه را پیدا کی کدا ویل چې دا بم لا دی کی نو بس مونږ غر کو تباو ځکه بعضی کسانو خو ویلي دي وی بنی اسرائیل دا پښتانه دي دا خو یو قصه من کورن خته دا ویل بنی اسرائیل چې کم قوم وی دا پښتانه دي بعضو ته تاریخونو ورته بنی اسرائیل ویلي دي نو دا دجال په کې پاتیو کله دایم ویل چې دا بم په پاکستان کې راځي یا هندوستان یا دې طریقې سره برازي زه شکر دی وی دا به شام او د عراق په منځ علاقه کې راځي سلویخ ورځې به صرف دا وي خدا دومره خطرناکه فتنه ده چې نبی علیہ السلام په سلویخ ورځو کې به د ټولي دنیا نه دا تاویږي دومره به تیز رفتار ایدا رفتار به دومره تیز وي یو ورځ به د سره د یو کال برابر وي یو ورځ به د سره د یو میش برابر وي او درېمه ورځ به د سره د یو هفتې برابر وي او څلورمه ورځ او باقي ورځې به د عام ورځو په شان باندې وي صرف دومره فرق دی او دا به تیز رفتار وي نبی علیہ السلام نه خلق تپوس کوي یا رسول الله په سلوي خروجو کې به د ټولي دنیا نه څنګه تاویږي جازونه بني هغه ټیم کې دا عام سيزونه بوي دسه به تاویږي څنګه وې دا به داسې تیزي لکه هواګانې چې ځان سره دا وریځي په تیز باندې وړي تاسو ورګنه په یو سکند کې وریځ دلته چې به خبرې کې لاور ته رسیدلی چې به رسیدلی انګو ته رسیدلی باران ال تلارش دا غزي باراني په 15 منټو کې دل تراولي دا وریځي د هواګانې دا سیوړي راوړي دا جازونه ځان سره د هواګانې الوزي څومره درانه جازونه دي دا د هواګانې ځان سره وړي وې دا سه تیز رفتار بزي او د تیر په شان څنګه چې د لیندین تیروزي او په تیزي سره زی دا سه تیز برواني ټول خارونو ته داخليږي سیوا د مکی او د مدینې نه یا صرف د مدینې نه مدینې ته بنشي داخلي دل ټول علاقو ته داخليږي د سره اوروي په یو لاس کې به سره اوروي په بل لاس کې به سره شنه باغونه وي الله وداسي ورګي داسي چې خې خلکو ته وداسي ښکاری لکه موبایل کې چې څنګه ښکاری داسي به خلکو ته ښکاری وي چې خیلاس والا دا باغ علی کدا اور علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا باغ د جنت دی او دا اور د جهنم دی چې چاله سزا ورکي په اور کې بیا چي چې چاله فایده ورکول غواړي نو دا باغونه به یعنی دا بوله اشاره وکړي نو دا هغه ارسه باغ شي د دې فتنو کې دا فتنه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې زمار تواضع کړی دا وې د به یو سترګه راوتی وي دا سترګه به د انګور پشان د انګور غټه دانه نه دغه پشان براوتی وي او ای زما امتیانو د په تندی باندې به کافر کسو تعلیم کړی او کني کړي هغه په د باندې پويږي په دې تندی باندې به کافر لیکلی کافر دا به لیکلی وي هر سړی به د دین پیجنی خو طاقت به سره ظاهری زیاتی الله به ور کړی لکه شیطان له طاقت الله ور کړی دی ځکه خپل بندګان پیجنی دجال له طاقت الله ور کړی چې خپل صحیح بندګان په کیو پیجنی او غلط جدا شي د کاریو سره وي سم مسلمان ما نو دې طریقې سره یو کس ته وای دغه بخښین باغونه وي هغه ته مسلمان شه هغه ته ما طرف ترا واوړه زما پارټي کې شامل شه هغه به نه شاملې غما یکدم بداس چل او کی چې اور با نازل شي دغه باغونه بټول او پټي بټول اوس وشي ډیر به پریشان شي به ورته سم به ورته ما سره را واوړه دغه گمراهی لارې ترا واوړه ابې نه راوړم دا به حکم وکي او داسي عزتمندو په اری باندې به په مینز باندې دوه ټوټي سوچ کوه دا څه انسانو ویني څومره به یری په اری باندې به دوه ټوټي کی ټول کسان ډیر کسان بچي دته وګوري داغه طرف ته برا ووري بیا به کس واپس ژوند دی کی بیا به ورته وي اوس زما طرف ته راوړي کنه راوړي هغه ورته اے دجالا زمن پیغمبر من ته دومره واضح بیان کړی دی
چې دا به دقسې کارونه کوي زما په خپل پیغمبر باندې او ستا په دروغوالي باندې یقین د مخکې نم نور زیات شو. زه تا ته ذلیل انسان ویما، زه تا ته کافر ویما، زه په تا باندې ایمان نه راوړما. داسې کارونه به کوي. یو کس له راشي د دې فتنو کې دا فتنه هم ده، یو کس ته وایي زما طرف ته راواوړه، هغه به وایي زه نه راوړم. هغه وایي چې تا ته مور او پلار ووایي نو د مور او پلار خو منې که نه؟ هغه زما مور او پلار خو ډېر ښه خلک تېر شوي دي، که ما ته مور او پلار ووایي ګوره منو مور او پلار خو زما مړه شوي دي، مور او پلار به وله را ژوندي کړي. دا یو جادو شان به الله دله ورکړی، د الله په اختیار به دا وله ورکړی شوي، خو څه وخت دپاره به ورکړی شوي او فل پاور به ورسره نه وي. یو څو کسانو سره به داسې کولی شي، داسې نه چې به هر سړي سره داسې کوه، نه یو څو کسانو به داسې کړي د هغه مور او پلار به را ژوندي شي. دوه شیطانان به د هغه د مور او پلار په شکل کې راشي. دې بچي ته وایي ای بچیا دا ډېر ښه سړی دی، دا د الله ولی دی، د ده ومنه. نو بعضې کسان به په هغه باندې په دې طریقې سره ایمان راوړي. دومره پاور به الله هغه ورکوي. یو سړي ته به راشي د هغه ځمکه به بلکل بنجر شوي وي، کاړجن ځمکه به ترې جوړ شوي وي او فصل به نه کوي. وایي ما باندې ایمان راوړه اوس درته باران کوم. هغوی باران به څنګه وي؟ وایي ګوره ورته چې اشاره وکړي باران به شي، د هغه فصل به راوخیږي، هغه کس به په ده باندې ایمان راوړي. یو کس به پانسی کی بیا به را ژوندی کی، یو به مړي هغه به بیا را ژوندی کی. دا یو څو داسې مداریتوب به وکړي، دا مداریتوب به وکړي. ډېر کسان بیا مدینې ته چې دننه کېږي نو مدینې نه بار الله رب العزت به فرشتي مقرر کړي او هغوی سره به تلوارونه وي، د نیامونو نه به بار وي، مدینې ته به دننه نه شي تللی. په دې وخت کې به امام مهدي دا د قیامت په علاماتو کې یو امام دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خاندان کې یو صالح سړی دی، دا به راځي. نبی علیه السلام نه خلکو تپوس کوي چې یا رسول الله عرب به په دغه وخت کې نه چې دا دجال راشي؟ ویلې عرب به ډېر زیات کم شوي وي او دا عرب به بیت المقدس علاقه کې اوسېږي، بیا هلته به یې ډېر زیات او دغه کسان به راځي. امام مهدي به دوی ته جمع ورکوي. دې دوران کې د دمشق په جامع مسجد مشرقي مناره باندې عیسی علیه الصلاۃ والسلام به دغه وخت کې راکوشي. دجال به بار ولاړ وي او دغه رنګې د مدینې دروازې به بندې وي. د بیت المقدس نه به دغه وخت کې به دغه راشي عیسی علیه السلام راکوز شي د دمشق په جامع مسجد کې او دغه رنګې د ویښتو نه به قطرې قطرې اوبه تویږي. دې حال کې به را روانې ښایسته غټ غټ ویښتو او زلفانو نه به اوبه ساسي لکه انسان چې لمبلی وي او د پرخې په شان اوبه به وي چې څنګه راکوز شي امام مهدي به شاته شي. ځکه وایي دا سابقه پیغمبر دی. هغه ته وایي چې تاسو مخکې شئ، تاسو پیغمبر. وایي نه نه، امامت الله د نبی علیه السلام امت باندې تمام کړی دی. په دې امت کې به الله امامان جوړوي. زه په خپله پیغمبر به دې امام پسې مونځ کومه. دا د دې امت ډېر بهترین کس دی، ګوایي به ورکوي. یو څو کارونه به عیسی علیه السلام کوي. یو به عیسایانو ته وښیي صلیب به مات کړي. صلیب چې کومه نښه ده چې د عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام دا پانسی شوی دی، هغه صلیب به مات کړي. یعنې هغوی د عقیدې به انکار وکړي چې عیسی علیه السلام پانسی شوی نه دی. دا خبره غلطه ده. خنزیر به حلال کی، ځکه عیسایان یهودیان اکثر خنزیر خوري. هغه به دا مردار به کی، وایي دا خوراک صحیح نه دی، دا حرام دی، دا به نه کوئ. دا یو څو کارونه به وکړي او بیا به وایي دروازه کولاو که چې جمع وشي، چې څنګه دروازه کولاو کی بار به دجال ولاړ وي. دجال به مخامخ ولاړ وي چې څنګه عیسی علیه السلام وویني. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله دجال عیسی علیه السلام ته وګوري نو دا به ویلي کېدل شروع شي. ویلي کېږي به دوی داسې به ویلي کېږي لکه په اوبو کې چې مالګې ویلي کېږي، پر ورو به ویلي کېږي. او بیا چې دا وګوري عیسی علیه السلام چې را مخامخ شي بس دا به شا کي او منډه کوي. به منډه به کي. عیسی علیه السلام سره د مسلمانانو نه لښکر به ورسره وي. عیسی علیه السلام چې سا علي په کم کافر باندې چې سا ورسي هغه به ورپسې مري. د فایرینګ په شان به د آواز چې کله عیسی علیه السلام دنوي مدینه کې او بار دجال آوازو کی نو بعضی منافقین خلق بچ کم دی هغه نبی علیہ السلام وی د مدینې نه ټول اوزي وی زکا زما مدینه با منافقین د ځان نه داسې وباسي لکه څنګه چې د لوهار بټۍ د اوسپنې نه زنګ وباسي. دقسې په دغه ورځ کې به دا مدینه
ټول مردار خلک د ځان نوباسي او دغه ورځ ته په یوم الخلاص ویل کی خلاص بشي بس عیسی علیہ السلام بروزی دجال پسې بمنډه وي او یو مقام دی مقام لد هغه مقام لد سره به دجال گرفتار کی او په دغه ځای باندې به عیسی علیہ السلام هغه مړ کی به نبی علیہ السلام وی عیسی علیہ السلام نه پس ډېر ښکلي حالات راشي او داسې حالات به راشي ټول به مؤمنان شي ټول به مسلمانان شي او یو کس د زړونو نه به بغضونه او حسد ختم شي وای دا ډېره لویه خبره بغضونه او حسد به ختم شي د نور په شان د سپوږمۍ په شان به هر سړی پړقېږي د یو بل سره به زړه کې نه شیر به چیچل نه کوي شرمخ به خوړل نه کوي شرمخ او چیرې به په یو ګودر باندې او به په یو ځای باندې سکي یو بل ته به سنوي شیرانو سره به نوجوانان او ماشومان د کیلونو په شان باندې لوبې کوي د یو انګور غوچه یو دانه به داسې غټي غټي شي برکات منازل شي چې یو غونچه راوالي د پوره کور دپاره به یو غونچه انګور کافي وي یو د انار دانه به دومره غټه شي چې د یو انار دانه به د ټول فیملی دپاره کافي وي وایي د هغې د پوخ به دومره وي دا پوټکې به دومره وي چې د هغې نه به باقاعده یو کور او یو خیمه جوړېدی شي دومره غټ غټ څیزونه به راشي دی خیر او برکات نو الله رب عزت زموږ او ستاسو حفاظت وکړي د فتنو نه خصوصا د دجال به نبی علیہ السلام وایي چې کوم مسلمانان په تکلیف کې وي ځکه دا به خوراک بند کړي څښاک به بند کړي نو نبی علیہ السلام یاد لرئ زما امتیانو کم انسان چې د سورت کاف ابتدائی آیاتونه وي او لا اله الا الله وي سبحان الله وي الحمدلله وي لا اله الا الله اکبر وي په دقه سره به مسلمانان خوراک څښاک دوی ته طاقت ملاویږي او مړیږي به د خوراک څښاک به ورته د سره ضرورت نه الله به داسې مسلمانان د سره دجال ته محتاج کوي نه الله دې موږ پاک مسلمانانو کې شامل کړي